په لوړ دیر کې یو کس نیولی او د خر غوښه خرڅوله او نن هم یو کس نیولی دی او په تخبایي کې هم پرون یو کس نیولی دی هغه هم د خر غوښه خرڅوله او د خر د غوښې نه قیمه ایسته خو مسلمانانو باندې د خر د غوښې قیمه خرڅوله موږ او تاسو وګورو په دې روژه کې هر سړی هر څیز ته په قطار کې ولاړي هر څیز ته مطلب که بازار کې چاڼه خرڅېږي نو قطار به ورته ولاړي که بازار کې لوبیا خرڅېږي قطار به ورته ولاړي که بازار کې چېرته چاټ خرڅېږي قطار به ورته ولاړي که څه څیز خرڅېږي نو پښتانه ورته په قطار کې ولاړي د خپل کور صاف او شفاف خوراک دا به نه کوي نو یو یې نیولی دی د خر غوښه خرڅوله نو دا د خر غوښه به په څومره مسلمانانو خوړلي او د څونه وخت نه به یې خوړلي هلکه د خر په قیمت خو سخی کېږي د الله ولي خو په مسلمانانو سخی وخوره که نه ولې په مسلمانانو خر خوري او دا تاسو ته به زه دغه ښیم د تصویران دا قیمه د دې نه قیمه وباسي د دې غوښې نه او په دې قیمه بیا دومره ګڼئ چې دې قیمې ته بیا په قطار کې به ولاړې او نمبر به درته نه راځي دې قیمې ته نو زمونږ یوازې قیمه نه نور ټول چې څونه څیزونه دي دا داسې پاک خو نه دي په بازار څیز د بازار خوراک دا داسې پاک صفا خوراک خو نه دی چې موږ او تاسو د بازار خوراک ته په قطار کې ولاړ یو په نمبر کې ولاړ یو او موږ له نمبر نه راځي چې یاره زور کړي مې که موږ او تاسو وګورو زور کړي مې او به دا ګڼه شروع وي زه کله بازار ته کوز شمه څه کار مې نو چې وګورم نو زه په بازار کې یو چاڼی والا دی دومره ګڼی پې او چې چاڼی کور ته راوړي نو غونډه پاتې شي ایستی واړی باړې ته که نه نو دا هسې د دې روژهدار دا زړه هر څه ته کېږي چېرې دا مې اغوستی وی دا مې اغوستی وی دا مې اغوستی وی خو د دې په ځای کور ته چې کوم څیز باندې نظر ښه ولګي بس هغه څیز واخله او کور کې په خپلو زنانو د خپلې مخې پوخ که نو زړه کې به دې شک او شوبه نه نو بازار کې اوس څه پته لګي چې څنګه یې پخ کړی دی په څه شي کې پخ کړی دی څه ورچیلي دي څه نه دي ورچیلي بعضې اکثر چې د پخلو مخلو والی یا د هوټلو موټلو والی دا ورته نسوار داسې توکي یا بل څه اوس خو روژه ده نسوار مسوار نه کوي خو دغه ځای کې په بازار کې پنجابیان دي نه پنجابیان ښه سور کې نسوار هم ورته ږدي او سګرټ هم څکي او دغه د خوراک هم ورته کوي او بس روژه موجه نه نیسي او پښتنو قطار چې ورته ویني نو لوی قطار ورته لګېدلی لوی قطار نو څوک د باندې د خره غوښې خرڅوي څوک د باندې د خره قیمه خرڅوي او قطار هم ورته لګولی صاف دا روژه ده صاف او شفاف چېرته سابه خورئ چېرته ښایسته سبزي راوړئ کور ته بل څه ستاسو ته پته وي چې یاره اوس دا غوښه صحیح ده او دا کس صحیح دی نو هغې نه غوښه هلئ نور د هر چا نه خو غوښه مه هلئ د هر سړي نه قیمه مه هلئ د هر سړي نه څیز مه هلئ ځکه چې اوس دا اوس څه اعتبار پکار دی بچه اوس دا دې غوښې ته وګوره دا غوښه لکه دا د خوراک ده چې دې کې موږ له قیمه کوي او زمونږ پښتانه وروڼه یې خوري او د خر غوښه د باندې خرڅوي پته نه دا خر به بیمار او مړ به و څه قیصه به وه که نه چې خر ځکه خر خو د سخي نه ګران دی نو هلکه سخی وله ولې نه حلالوي بیا نو زما پښتنو ته دا پیغام دی چې کور کې کم څیز پخ شوی هغه خورئ سبزیانې خورئ په دې روژه کې او بس تاسو زور کړي دغه قیمو ته غوښو ته او دې څیزونو ته هم زور کړي نو زما خو دغه یو پیغام و چې بازار کې هم څه خوښ شي نو هغه ځان له کور ته راوړئ او کور یې پخوئ د بازار دا مرداریانې دا څیزونه دا پته نه لګي څنګه پخ شوي څنګه نه او بس کور ته راوړئ او کور یې پخوئ او کور یې خورئ